بسم الله الرحمن الرحيم. بخاری شریف اول جلد 10 نمبر 118 ابواب تقصیر الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وآله وولاده وأزواجه وصحبه وسلم. بابونه د تقصیر د منز کی قصر په سفر کې قصر پر ربعی منز کی زمون په نسبت باندې دا رخصت نه دی، دا عزیمت دی او قصر کول عندنا دا واجب دی. او دغه مذهب د حضرت امام مالک رحمه الله هم دی. امام احمد و امام شافعی رحمهم الله عزوجل هغه وی چې رخصت دا قصر دا رخصت دی، قصر جایز دی، بس کچا اتمام کو ودام افضل دی. موږ کې اتمام کو سړی ګناګاری خبره باندې پوښ. اوس دا چې مدت د اقامت په سفر کې څومره دی، نو په دې کې مختلف احادیث مبارک وارد شوي دي. په سنن ابي داود شریف کې د شل ورځو ذکر راغلی دی. روایت د جابر صاحب کې سنن ترمذی کې نه، په سنن ترمذی کې د عمران ابن حسین رضی الله عنهما نه د تل سورو ذکر راغلی. بخاری ابن ماجه کې د عبد الله ابن عباس ابن د ولسو ورځو ذکر راغلی. ترمذی کې د نور لسم راغلی. دغه اسحاق ابن راهوی مذهب هم دی. سنن نسائی کې د عبد الله ابن عباس ابن د 15 ورځو روایت هم شته. او دغه زمونږ مذهب دی. او سنن ابي داود کې د 10 ورځو ذکر هم راغلی. حاصل دا چې اسحاق ابن راهوی هغه نور 10 ورځې یادوي او جمهور دغه په خلاف. امام شافعی صاحب 4 ورځې یادوي، 4 ورځې نه بروي قصر نشته، اتمام وکړي. امام مالک رحمت الله علیه 20 منځونه یادوي، دغه 4 دن جوړیږي. په دې قیل امام احمد هم دی. امام احمد سے وی یصلی الاربع بعد ان صلى 21 صلاه. یو وش منځونه چې وکړي نو بس داغې نه پس به بیا څه شروع کړي، 4 به شروع کړي، بیا قصر ختم. دغه مذهب د مالک د ابو ثور شافعی نه رحمه الله. زمونږ مذهب دا دی چې قصر به کوي تر څو چې نیت د اقامت د 15 ورځو فصاعدا نه کړي. خو که نیت د 15 یا د هغې نه فوق یې وکړو فصاعدا، بیا به اتمام کې بیا قصر نشته دی. او زمونږ مذهب دا موجود یعنی ابن عمر او ابن عباس رضی الله عنهما. دلیل موږ سره ډیر زیات دي. کتاب الاثر د محمد صاحب صفحه نمبر 188 وګوره او مصنف ابن ابي شيبه وګوره. هغه کې دغه د 15 ورځو تصریح مذکوره ده. نصب الرایا دویم جلد صفحه 183 کې د ابن عمر صاحب روایت هم موجود دی. اته است چې ما ویل چې وابیان صرف په مسله د رفع الیدین کې عبد الله بن عمر سے پیش کړي. باقی 30 مواضع ماده سے پیدا کړي چې البته وهابیان د عبد الله بن عمر سے نه په عقیده کې، په عمل کې، نظریه کې، فکر کې مکمل خلاف او چپ روان دي، سرچپ روان دي. هغه دی وروړي وایي ته سکول پیسې مولای تا نه میلا لکه موبایل ما نه هیر دا والی ریکارډ ته لګول.
الان کار پرې ټول برکی یو وهابیان ورپسې یو د رفع الیدین مسله کې روان دي او باقي 10 مسلو نورو کې ډېرې به مې دا خو زما ته تبو چې ما دغه تلاش کړو مخې ته راغلي دي ما سیټ کړي قرات خلف الامام کې عبد الله بن عمر سے مبارک موطئ امام مالک کی راضی ان ابن عمر كان لا يقرأ خلف الامام نوابی ان کوي کنه قرات خلف الامام کې لګیا دي ورکه کړی دغه ځکه مور پسې لاړ شي ان ابن عمر خضرت رجله فقيل اذكر حب الناس اليك فصاح يا محمد دغه مور پسې لاړ شي بهرحال نظم الرایات دویم جلد 183 کې د عبد الله بن عمر سے بسر موجود دی چې هغه 15 ورځې چې کله یو ځکه ته پاتې کیږي نبي به ته اتمام کې کدی نه کمی قصر کوا د حکم د قصر د نزول نه پس اول موسیق ادا کړی شوی دی هغه په غزوه زیانمار کې د مازیګر منځو عثمان کې چې دا د موضوع نامه ده بدرالدین عینی رحمت الله علیه فرمایي چې اول منځ د مازیګر پس د نزول له حکم د قصر نه ادا شوی دی او علامه دولابی و چې دویمه سنه هجری و تر بیوسانی میاشو او علامه سهیلی و چې هجرت نه یو کال پس د قصر حکم نازل شوی دی روح المانی یقول نقل کړي چې د هجرت نه سلوي خرج پس نازل شوی دی علامه ابن یسیر په شرح مسند کې لیکلي چې حکم د قصر په 4 هجری کې نازل شوی دی بهرحال باب ما جاء فی التقصیر د قصر باره کې چې کوم باب راغلی دی وکم یقیمو او څومره سړی پاتې کېدی شي حتی یقصر چې دی ورکې تقصیر کولی شي عندنا 15 کم او کنیت د 15 کم یو دی وي سبب زم بل ورځ زم لکه بعض مجاهدین جهاد په نیت یوزي تلاړ شي کالم تیر کې قصر وکړي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم وحسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي مبارك عليه السلام فاتشو 19 نور الاسرزي نور الاسرزي دي مبارك فاتشو يقصر قصر كولو سلورمی لکلی دی 19 ایومن بلیلتی یعنی ورځ سره د شپو په حال کون د مبارک کې چې د قصر کولو په غمنځ رباعي کې سلور رکعاتیس کې اوس دا ولې کوله مونږ نه په دې کې تاول کو ځکه مونږ د 15 قیلیو کنه 15 نه دا کوم دی کې د نور له سراغو لانه كان مترددا متى تهيأ له فراغ حاجتي ځکه دوی مبارک مترددو په دې کې جماعت به د خپل حاجت نه فارغېدل کله مهیا کیږي نن بزم کا سبب بزم دا خو مونږ مو وایو چې سړی نن بزم سبب بزم او نیت 15 کمی ک کال په دې شي قصر وکړي دا خو یا نور رسول دا قول علامه قسطلانی کړي علامه سیوطی وی چې ابو داود کې په دې سند راځي اول سورج راغلي دي په یو بل سند کې ابن عباس ابن 15 راغلي دي په حدیث د عمران بن حسین څخه کې 13 راغلي دي امام بهقي د ټول احادیث په درمیان کې تطبیق کړي دي چې من قال 19 چا چې نور لسی دي کړي دي عد یومي الدخول والخروج هغه دو ورځې د مکی ته در داخلي دو په دوتل وغه حساب کړي دي چا چې ول رسول د غدوه ته حذف کړي دي چا چې تل رسول هغه په یو حساب کړي ده او هر چې روایت د 15 د دعا فهن نووي هغه ورته نسبت د ذوف کړي دا قول حضرت امام بهقي دي پښتو باندې پوښو ګر
اما درته په هغه باندې ډیر آثار راغلي کتاب الاثار د محمد سے وګوره نظم الرایات دویم جلد 183 وګوره همداسې مصنف ابن ابي شيبه وګوره راځه ورپس فنحن اذا سافرنا موږ کلم سفر کوو 19 نورلس ورځي قصرنا موږ په قصر کوو وین زدنا کومه دینه زیاته وتممنا اتمام وکړو قصر زموږ په نسبت من الواجبات دي او عزیمت دي رخصت نه دي او شوافی حنابلة چې دا رخصت دي او قصر جایز دي وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انس يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه رسول الله مبارک معیت کی مدینه طیبه مکی معظمه روان فكان يصلي ركعتين مبارک بدود رکعت کول حتى رجعنا الى المدينه تردی چې مدینه طیبه ته واپس قلت ما ورتول اقمتم بمکه شيئا اي تاسو مکه معظمه کې اقامت کړو قال اقمنا بها 10 نو صرف لسرزم پکې اړولې و پنځه لیکلي چې دا د مخ کې سابق حدیث سره منافات نه لري ځکه هغه د فتح مکی خبره و د حجۃ الوداع خبره دا تطبیق علامه سیوطی کړي او مرقات کې لقاری وي چې دا حدیث په خپل ظاهر سره منافی دی د مذهب د شافعی صاحب سره رحمه الله او چې څوک د سلور ورځو اقامت کوي د باندې اتمام واجب دی او دې کې دا د پنځو کې قصر کړي عمدۃ القاری کې علامه عینی وی چې په دې قیل امام مالک او امام احمد هم ابي د خپل امام سره قول نقل کړي د پنځل سرزو ابي د ابن ابي شيبه حواله په سند صحیح غیم ور کړي ده هغه د ابن عمر سے مسئله ذکر کان مجاهد کان ابن عمر اذا اجمع على اقامه 15 صلى 4 چې کله به نیت راجمو چې پنځل سرز فصاعدا پاتې کېږم بیا به اتمام کولو که 15 نه وکمو بیا به قصر کولو خو دې کاکا ته وایي د رفع الیدین مسله غونه ده په دې کې ورپسې ولې نه دي استاد مذهب د بیکاره کتابونو خدای لیکلي چې 1 کیلومتر سوګزي دی به هم قصر کوي بي دین ابن عمر سے پسې دې کې لاړ شک خبره باندې پوښ تاسو غنټه کې سړی مسافر کوي نیمه غنټه کې په وخت کې سړی 10 منټ 15 منټ کې 1 کیلومتر کو 2-3 منټ کې والی کیږي خبر باندې پوښ ابن عمر سے بعد اگر ایدا چې 15 سړی ونه تی بیا مسافر کیږي راځه ورپس باب الصلاه بمنا منا ته منځ کول منا کې بقصر کې خدا قصر د بنا بر سفر دی امام مالک رحمت الله علیه چې دا د مناسک د حج یو حصہ ده مقیم به هم منا کې وی قصر کوي کوي نه کوي د مناسک د حج کې نقصان راغلی امو چې نه کوم مقیمین دی هغه ته قصر نشته غیب اتمام کوي کوم چې مسافر دی نو با قصر بنا بر سفر دی پښتو باندې پوښولې کا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با د غزي کې قصر کول او ځکه مسافر صدیق اکبر سے قصر کول او ځکه مسافر حضرت عمر سے قصر کول علیهم الرضوان ځکه دغه موضوع کې مسافر عثمان سے اتمام کول ځکه هغه مبارک راو باوا چې څوک ځان ته یوزي کې کور جوړ کی ولو کو وطن اصلي هغه جوړم نه کی اقامت پکې کيم نه یوزي کې کور وي پس دا د وطن دی د غزي کې بده اتمام کوي او حضرت عثمان سے مکه معظمه کې ځان ته کور جوړ کړي اگر چې پاتې کېدو مدینه منوره کې او مکه معظمه کې کور او داغه د اجتهاد جو څوک ځان ته کور جوړ کی یوزي کې بس د غزي شو اتمام بګي قصر ونه کوي او د دې د فعل د اتمام خبر چې عبد الله بن مسعود سے فراغ استرجو ک ان لله و ان الیه راجعون ما خو د حضور صلی الله علیه وسلم سره شیخینو سره بنا کې 2 رکعات کړي عثمان سے سلور کې او دا عبد الله بن مسعود سے برای د زمون امام سے برای چې سره
مقیم ال ګرځيږي چې یو ځای خپل وطن اصلي جوړ کړي یوازې د کور په جوړولو سړی مقیم نه ګرځيږي اتمام پې نشته قصر به پښتو باندې پوه شو کنه لګا ابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله قال صليت مع النبي ابن مسعود سے وی جماع مبارک علیہ السلام ملګرتیا بمنا رکعتين ذاك وابي بكر وعمر او د دې دوه مبارکانو سره هم منا کې ما رکعتين کول ومع عثمان د عثمان سب سره هم صدر من امارتي داغه د امارت په ابتدا کې فی اول خلافته ناکت لاندې لیکلي ثم تمها وباتمام کولو شپږم لیکلي دي سيجيء بيانه في الصفحه الاتيه چې دوه لدا کول چا په کې دا ویل چې دا بدغه ځکه نو مسلم خلک راتلل نو کته ورته دوه کړه او هغه خو بیا مدینه منورې ته نه راتلل خپل کلو ته تلل بس نو بیا باغی ویل کې دا فرض مونږ دوه دی داغي د خاطر د ورته په سلور کول عذر یې دا خبر باندې پوښ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال عن ابي اسحاق سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي مبارك عليه السلام تجمرا امن فهم امن کیو ما کانا ان ډیر زیات پامن کیو بمنا منا کې رکعتين دو رکعات و مې دلته لیکلي دي آمن ما كان بمعنى معناه صلى بنا والحال انا اكثر سنگرازي اقواننا في سائر الاوقات امنا في طول اوقاتو کې مونږ په دغه وخت کې ډېر پامن کیو موږ ته منا کې څه کړی دی وایا دوه رکعات مونږ را کړی دي او مې لیکلي چې دې کې د جمهور دلیل دی چې هغه چې قصر جایز دی په سفر کې من غیر خوف هو که خوف یو کنه وي قصر به او قصر زمون په نسبت باندې سوي عزیمت به من الواجبات به رخصت نه وي چې اتمام کو اندنه ګناګار دي ځکه د خدای د صدقین اعراض پښتو باندې پوښ لیکن وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم وقال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان عثمان ذو النورين سے منتجم راکا بمنا منا 4 رکعات سلور رکعتنا پورک ربعی منزو اتمامیو فقیل فی ذلك لعبد الله بن مسعود اغتدا خبر یاد شاف استرجع اغینا لله والدئسوک ثم قال بيد مبارك ولا صليت مع رسول الله ما د مبارک علیہ السلام ملګرتیا کې جمع کړی دا مینا کې 2 رکعات او صلیت ما ابي بکر صدیق بمنا رکعتين وصليت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بمنا ركعتين فليت هذه من 4 ركعات ركعتان متقبلتان کاش کی زما حصہ دغه سلور رکعاتونو په زید 2 رکعات دي شي خو چې د خدای تعالی په دربار کې قبولي دغه سلور په زید 2 قبول شوي دا خو قصر واجب دی دا زمونږ مذهب دی باب کم اقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته مبارک خپل حج کې څومره پاتې شو اقامت څومره کړي ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب بن ابي العاليه البراء عن ابن عباس قال قدم النبي مبارك عليه السلام راغ واصحابه ملګرون د براغ لصبح رابعتنا رابعتن بدل لصبحين اورته مبدل په سحر د سلورم ورځ د ذل حجې راغی د ذل حجې سلورم ورځ و دغه سحر او دې راغی يلبون بالحج تلبيه حج ویلا فامرهم امركو رسول الله مبارک دیتا ان يجعلوها عمره چدا احرام دا عمره کې خرج کی دا حج عمره وګرځوي دا وته کتاب المناسک قریب روان دي بالتفصيل الا ما كان ما ودينا مگر غسل چا سره هدي متابعت د غراوي کړي دي چا کړي دي عطا کړي انجاب ورند جابر سے په حواله پوښ په خبره باندې کار
دوحاک سے بوچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با اسلام په ابتدا کې دو رکعات مونږ کولو سیوا د ماخام نه ماخام به درې کول خو چې تحویل قبله راغی حضرت جبرئیل علیہ السلام ول مشوره ورکا اشاره ورته وکړه چې د ماسپخین سلور کوا د مازیګر سلور کوا د ماسوتن سلور کوا د سحر دو کوا هغه مخکې فریضه چې کومه وجه دو رکعاتونو هغه مسافر د پاره دي بس علی کرم الله وجهه چې تاجرانو پیغمبر علی السلام ترانه چې موږ سفر کوو کاروبارونه کوو موږ بسنګ کوو دا آیت کریمه نازل شو چې وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ او دغه نه پس وحی کټ شو بیا رسول الله مبارک یو غزوه ته تللی کله چې د صحابه سره منځ د ماسپخین ته ودرېدو بس مشرکان ویل چې دا خو خدای تعالی موږ ته قدرت راکړو دین نو شو سروین نو شو حمله پیکو نو بس آیت راغی چې ان خفتم من یفتنکم الذین کفروا تا الی اخره دا ترتیب ور داسې نازل شوی بهرحال لازور پس باب فی کم یقصر الصلاة یقصر الصلاة سړی به څومره کې منځ کې تقصیر کوي وختي مونږ تفصیل بیان کړ سره د مالها مالها وسم النبي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسما کړی دی سفر د یو ورځې د یو شپې هم لاندې راکېته تجوزن د مجازن دی حسن و بیان دین استدلال وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا 38 شرعي الجوړي 48 جوړي لسمه لیکل چې فرسخ دا معرب د فارسی دی او فرسخ 3 میله ته وایي شپاړس ضرب 3 سے جوړیږي 48 خبره باندې پوښلې کنه ابن عمر سے عبد الله بن عباس سے 48 مل کې څه کول کسر به کولو کروجه هغه به هم ماتول او بیان په یو کیلومتر کې میاده چې یو میل بسی وي د مسافر یوازې رفع الیدین مسله خو نه دی کې ورپسې لاړ شي کنه وبه قال حدثنا اسحاق قال قلت لابي سامة حدثكم عبد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي چې پیغمبر علیه السلام قال فرمایل لا تسافر المرأة 3 ايام الا مع ذي محرم یو لسم دي ذکر کړی دي کته چې مطابقت د ترجمه سره په کوم اعتبار دی هغه په دې حیثیت دی چې انه يبين الابهام الذي في الترجمه ترجمه کې چې کوم ابهام دی دا غي بیان دلته کوي ناول تفسیر کو په دې قول ترجمه کې ابهام څنګه ترجمه وکړه کنه فی کم ابهام دی کنه دی فی کم وسمره کې نو دا هغه ابهام بیان اول په دې قول سره کو چې سم النبي مبارک علیه السلام د یو ورځ یو د یو شپې مزل ته سفر ویلې یعنی مجازه ابه وکانه ابن عمر سره باغه بیان کو او سي په دې حدیث شریف سره بیان کړي خبر باندې پوښلې کنه نو هغه په هم د ترجمه دي درو ورته ته شامل نه دا درو ور واغې د لپاره بیان دي چې زنانه درو د سفر کوي محرم به ور سره خامخوي ابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى انا عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 الا مع ذو محرم او كما قال تابعو متابعت د یحیی کړي د احمد عن ابن مبارک عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأتنا ندی حلال یو زنانتا تؤمن بالله واليوم الاخر چې ایمان لري په الله او ورځ باندې ان تسافر د سفر کې مسیرت یوم و لیله د یو شپه د یو ورځې فاصله کې اوله شی لیکلی دي مسیرت یوم و لیله وفي روایت برید راغلی دی او بلکې یومین راغلی دی او درې ورځې ولا خو تیر شو خبر باندې پوهیږي ګان لیسا ما چې نه دې سره حرمت یعنی یو سړی زو حرمت لکه روایت مسلم کې دغه تفصیل بیا راغلی متابعت دغه ابن ابي ذئب راوي کړی دی يحيى بن ابي كثير او سهيل او مالك عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه باب يقصر اذا خرج من موضعه کله چې د خپل زینو وتلی بس قصر کوا احناف وی چې ستاد کلی آبادیان ختم شو زنګل شروع شو بس قصر شروع کړو ولو کدی زنګل نستاد کلی استاد بلدی استاد خری آبادیان خکاریم پروانه کوي علي کرم الله وجهه دغه سکول او دغه زمونږ مذهب بیا دې کې اعتراض راځي چې یاره بعض آبادی خو ټچ متصلې سل میله مزلو کا او زنګل نه شروع کیږي زنګل خونن سبا نشته کوم دي زنګل ټچ پټچ آبادی نوې دا بس د پیښور ضلع چې ختم شي نو شهر چې شروع شي ایجی کېم پل چې یوړي الته ګورم پیښور آبادیان د ښکاری ګان خو چې بدا نو شهر ضلع شروع شو د پیښور ختم کار کوا قصر شروع کوا پښتو باندې پوښلې ګان وخرج راوت علي بن ابي طالب رضي الله عنه اصل د مصنف ابن ابي شيبه کې دی او مصنف عبد الرزاق کې دی رقم د حدیث 4331 دی دا زموږ مستدل فقصر د قصر کو وهو ير البيوت او د خپل د علاقه کوټی لیدل فلما رجع کله چې قيل له هذه الكوف چاورتول دغه کوفه دا ټولې قصر کې غرازل ته اتمام قال الله انا قصر بکو حتى ندخلها تکل ورته داخل شو نو بیا وقصر سکو پریګدو لکه بروي وعليه الحنفيه دغه د حناف مذهب دی واپس چرام شه د پنجاب نه تر دې سوي ورته تاړو پوری یا تر سو کنو جګړه پوری تاسو کولې شي قصر کولی اما ذکر مونږ ته ضرور رسول قصر خو چې هغه ندی خو راوړي اتمام وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وابراهيم بن ميسر عن انس بن مالك قال صليت الظهر مع رسول الله مبارک علیہ السلام سره مې د مسپخین منځ کو استاد د پاره بیا نوخار دی کنه نوخار نه خو اخوا وی کنه تاسو غوځل نو خر دی تاسو کی سړی روغته ضرور تاسو باټک نه شروع کی راځه ورپس قال صلیت په خبر خو په خبر دی کنه موږ په خوريان نه اسو خلک نه وي چې په خبر خو په خبر دی د خدای په غټ فضل نه داسي غټه زلزلہ راغلی دا نه چرته سیلاب وبر راغلی دي نه داسي نوري مسلې مزدا د خدای تعالی جل مجدو دا یو ډېر به فضل بل دا چې کابلیانو ته دا پوره کابل خو درکې نشته یا دا نه غو غوښت دا ورته پوره د اندنه بلا خوشالي پد د پنجاب پولیس څنګه کې د پیښور پولیس ډېر خلک ډېر نرم خلک د نوخار او د غلاکو پولیس نام ډېر بي دي نه د دې علاقو پولیس علم پلاس نه چې زموږ ډېر خاطر کوي دلته چې راشي دي ګوادي 13 ورځې راغلي مسوتن ما کې دا کار دی چې اهل دنیا او د کبرجن سړي کبر ماتو ماس غریب سړی راشي هغه ته پاسم او مالدار چې راشي هغه ته نه پاسم بس ناستي په کرسي ناستو موراغه ملو شته سي پاجزه ملو اول کې ډیره سي په دغه اخلاص او چراغ بس
لاس مې ورته ورکو ورسره مې ډېر دغه نه کولو بیا کېناستم مخامخ نو بهرحال دا ډېر ښه خلک دي هغه ډېر بېدینه قوم دی دا پنجاب والا دي حدیث ګیر کې نه دی پټکي خاطر کې که صحابي ګیر کو هغه هم نه پرېږدي رضي الله عنه هغه نه مې د چا خرچه خو ورکړه که راځه ورپس صلیت الظهر د ماسپښین لمونځ مې وکړو د مبارک علیه السلام معیت مدینه منوره کې 4 رکعتونه دکه اقامت والعصر بذوالحلیفه او د مازدیګر هم بیا ذوالحلیفه کې رکعتین 2 رکعت نو بس مدینه منورې نه راووتو بس دغه ثنیۃ الوداع او دغه ځینې احرام هم تړل کېږي میقات هم دی مدینه منورې آبادي هم ختمېږي نو که دې خوا د مدینه منورې آبادي په سترګو ښکاري دي بس دغه ځینې قصر شروع کېږي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال دا فرمای الصلاة منسد اول ما فرضت اول کله چې فرض کړی شو رکعتان 2 رکعتونه دا زموږ د احناف دلیل دی فوقرت صلاة السفر نو برقرار پرې خودلې شو هغه منځ د سفرم 2 په 2 اوس دا قصر دغه دعا د واجب دی د عزیمت دی رخصت نه دی د زموږ مستدل او تمته تمام کړو جو صلات الحضر منځ د حضر نو سفر کې دا دوه چې کې دا پوره منځ دی ښا دا نه چې سلور بګي که سلور دی کو اندنه ګناګاری سفر کې په خپل حالت پری خو دل شو دا حضر کې په اتمام راغی دوه په زیات شو دوه نه سلور ته خبر لاړ قال الزهري فقلت لعروه ما عروه توي فما بال عائشه سهل لد عائشه رضي الله عنها تتمو چې دا اتمام کوي قال غول تأولت ما تأول عثمان نام تأویل کی څنګه چې عثمان سم تأویل کولو او دغه وضاحت درته مخ کې سره تفصیل نه مو باب يصلي المغرب 3 في السفر ما خام چې درې به کوي که سفر او که حضري دې کې قصر نشته ایو که سلو خرج له تلوي د ما خام به یونیم رکعت کوي وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله مبارك عليه السلام يولد اذا عجله السير كلب چی جلتی و د باندې د سفر په سفر کې مزل جلتی و د باندې په سفر کې يؤخر المغرب ما خام برستکو حتى يجمع بينه وبين العشاء لأن أكيد لكل دي إيه في الفعل أو في الوقت وفي الوقت جمع سوري دغا جمع حقيقي ناروا ده عندنا قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعل وغبهم دا کار کول اذا اجله السير وزاد الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفه هغه دا کول حج کې خو تم کولې قال سالم وخر ابن عمر المغرب ابن عمر سما خامرستکو وکانو استصرخ على امراته आवाज کړي شو دغه بیبي باندې صفیه بنت ابي بيت باندې کنا سمانا ته خبر راغو چې هغه بیمار ده ځن کده نه دي ازما خامرستکو فقلت له ما ورته پلار کې ویل الصلاه حاضرتنا يا الصلاة صلي الصلاة ثم اذهب فقال السر يشور مكور هذا مزل کو فقلت له الصلاة يا الصلاة فقال السر حتى صار ميلين وثلاث دو يدري ميل مزل ثم نزل برحكتش فصلى منذ ثم قال هكذا رأيت النبي ومدسم رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم لذل يصلي منذ إذا آجله السير وجكل بجلتك چولي ومزل وقال عبد الله رأيت النبي مبارك عليه السلام لذل إذا آجله السير يقيم المغرب مقام بوكو فيصليها 3 دريب وكبي سلام ورولو ثم قل ما يلبس وبدير کرت درنگ تیرولو حتى يقيم العشاء مقام قيم فيصليها ركعتين دوبه کولو ثم يسلم وسلام بوړول ولا يسبح بعد العشاء سفر کې به ما مسوتن نفس د غدون کول حتى يقوم من جوف الليل شپې نیمه کې بچرا پاتې دو نو بیا به وکړل
خبر باندې پوښلې کنه د کال ته بجلتی وکنه چې تا باندې ډیره جلتی سنت پری دا که جلتی نه خپل گاڑی سہولیاتی گاڑی درېږي مثلا نه جوړيږي بیا وکي بیا ثابت دي سفر کی سنت باب صلات تطول الدوام نفل منځ په چار پای باندې کول هي سما توجهت به چې کوم طرف تاغي مخ ګرځولې په دې سړي باندې کار طرف ته مخې وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العلا قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن ابيه قال رايت النبي مبارك عليه السلام يصلي على راحلته فراحله ونمنس کولو حيث توجهت به كقبله مو كغير قبله مو ناکت لاندې لیکلي امر خدا مسله مونږ ویلې و چې فرایض او واجبات ته کوزيږي نو نوافل او سنن چې هر طرف ته مخې کولې شي بل ایمان وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تطوعا نفل بكول ادي براكب في غير القبلة ديك جواشتا وبه قال حدثنا عبد العلا بن حماد قال حدثنا وهم قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر سبو يصلي على راحلته ويوتر عليها وتر په هم کول پنځم لیکلي دی پدیزي کی وتر د پاره بکوزيږي دا د مالک سبو شافعي د احمد بن اسحاق مذهب دی وقالت الحنفيه هذا المروان ابن عمر كان قبل ان يحكم مخکې دا غینه چې محکم شو امر د وتر یا دم رسول بیانو راغلی دا غینه قبل خبره وا لانه كان اولا كسائر التطوعات دا نفل دا وتر اول کې پشان د عام نفل او ثم اكده بعد ذلك فنسخ دا وتر په دابو باندې کول د منسوخ شوی خبرې دي وكان ما فعله ابن عمر من وتر الراحله قبل علمه بالنسخ دا نسخ باندې دی پوینو ثم لما علمه رجع اليه دین به رجوع کړی خبر باندې پوښ او یاد چې دا وتر د پنځ باندې پشاند بعض امامانو دا پشاند تطوع ځکه دا راهلي باندې کوي او زمون پنځ باندې خدا فرض عملی دي نو دغه وجنه دا د لپاره به کوزيږي راهلي باندې نه کیږي ځان پوښ لیکل ويخبر خبر ورکول چې مبارک علیہ السلام کان يفعلوا باب الامارات بابا حدیث مغه ترجمه بدلک بابو باندې ور نفل کې په اشاره کو ایمان سره کو ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر وصل في سفر الى راحلته اينما توجد به يومي اشاره وکولا وذكر عبد الله ان النبي عليه السلام كان يفعله مبارک به هم دا کار کول باب ينزل وقت كيجي بال المكتوبة ده فرد فرض منز وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله وبارك عليه السلام يولد وهو على الراحلة فراحلة بعد يسبح نفل كول يومي براسي فسر وان إشارة كولا قبل اي وجه توجه طرف ده هر حرق تجد مخ ګرځولې فلم يكن رسول الله مبارك عليه السلام نو يسنى ذلك في صلاه المكتوبه چې او کې دا کار پر اهلي باندې منځو کې په فرض منځ کې نه کول وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل شپه بسر له باندې منځ کولو چې د مسافر وو ما يبالي پروا نه کوله هيڅ کان وجو چې هر طرف ته مخبل دي قال ابن عمر وكان رسول الله او رسول الله مبارك صلى الله عليه واله وسلم يسبب على الراحله فراحله باندې منځ کول قبل اي وجه توجه چې هر طرف ته مخو ويوتر وکول عليها پدی باندې غیر انه لا يصلي عليها المكتوبه فرض به پنه کول وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله ان النبي مبارك عليه السلام كان يصلي على راحلته راحله بن يمس کوله نحو المشرق فاذا را بکله بجرادو کچې فرض منځو کی راخته بشو قبله ته مخ کو بیا به کول تراشه دارا اجام را کوي باب صلاه تطول الحمار مزدام دا بکی رازی وبه قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال اخبرنا انس بن سيرين قال استقبلنا انس بن مالك من مخي طور ونس بن مالك رضي الله عنه
حين قدم من الشام شكل الشام ندي را روان فلقيناه من وسر ملاقاتك بعين التمر دا موزيد دوی مهشیلی کلی دی موزن بطرف العراق مما يلي الشام شام تنزدي دا عراق په طرف کې زیدي عین التمر ورتوي فرأيته موقت انس بن مالك يصلي على حمار فحمار باندې مسکول او وجه مخدد من سوي من ذا الجانب يعني ان يسار القبلة تا گس طرف ته د قبلي گس طرف ته ولاړو بس چې کوم طرف ته مخي سفر کې حالت د سورلې کې پروا نه کی فقلت رايت كما وتول چې ما ته ولي رسول الله غير القبلة قبلين غير د منسکول فقال غرت الليلة اني رايت رسول الله کنه دا خبره چې مالي دل دي رسول الله مبارک چاغم دا کار کولو لم افعله ما بنو کړه دا غزاغي اتباع کوم دا غي اتباع کې دا کار کوم رواه ابراهيم بن تهمان عن حجاج عن انس بن سيرين عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبولها اغا سوک چاگا سفر کے فرضنا مخت ورست نفل ندی کری خبر بانی پوشو کنا أبي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سألت ابن عمر ابن مرسم بن پختنه میو فقال غرا طول نفل بارك خان فريضنا قبل وبعد فقال صحبت النبي مبارك الاسلام سلام الغرتيا کړه فلم روح ما ندي کتل يسبح في السفر چاغه سفر کې نفل کړي وقال فرمایلی چې الله تعالی فرمایلی وقال الله تعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه قدوه خسته د پزات کې پرته ده فقتدوا به اقتداء ورپسې کوي پنځم دې ذکر لګلې دي لم أره عليه السلام حال كون يسبح ويتنفل بالنوافل الرواتب ترمذي وجد کې اختلاف کړی دی اهل علم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه پس بعض صحابه کرام چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بنفل کول دا وکي په دې قول احمد او اسحاق دي پوښتنه په خبره اباظ ول علم د جواز قیل نه دي څه شي دي مړم کو زنده آباد زخدي کو دا موزي شعر دا سم لړم دی چې تی مړکی دریم دی زب سورج لګي پاتې دي کې دې شی یو بل ټول نور نشته دي خدای هم بچکی غم کوي راځه ورپس وبه قال حدثنا پدی باندې زمون شیخ صاحب رساله لیکلی جو الله مولوی سے محترم مبارک هغه ترجمه کړو مرتب کړو دا او شیخ صاحب ته خفو بیا ور سره ورانو چې دا دغه ترتیب ته ټیک نه دی ور کړی ډیر سخت ور سره ورانو ملاوي دون ور سره په زموږ ته شیخ صاحب راغله پروګرام ته او جو الله مولوی سے ماته ویل چې د توې جمان ماته فوکیو هم مسله حل پس کله دې گاڑی کې سورې دوه ور کې وته مالس نه شیخ صاحب ونیو مل دې سړی تاول معفو کنه بیا وځي بیا ماته وی د غلط کار کړی کنه نو بیا ورته معفو کزان تیرا جو بهرحال ناغه پر سلام لیکلی دا ترمذی شریف کې دا مسله مونږ ویلې مچی سفر کې سنت به ثابت دي مشکات کې دا ثابت دي چې ما د مبارک علی السلام سره ماسپخین مون سفر کې وګو داغه نه مخ کې ورستوي سنت کړي هغه تنفل مون ته سنت دا ثابت دي هغه په دلیل ویلې ده استفسارات کې ما د فتح الرحمن حواله ور کړی د صحابه او جماعت اغيبه سنن په سفر کې کول وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني ابي انه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما د مبارک علیہ السلام سره ملګرتیا فكان لا يزيد في السفر على الركعتين دو رکعاتونه به زیات نه کول ابو بکر او عمر او عثمان كذلك اغيهم دا ندي کړي ناکت لاندې خبره جوړه کړي دا چې دا محمول دی په غالب احوالو باندې نور ثابت نه دي ثابت دي بالکل انکار باندې کې
چې لا بشرط شی مرتبه کې ودرېږي او صالبه کلیه کېږي بالکل ثابت نه دی او نشته بالکل نشته دا کسی غلطي ومن تطوع فی السفر چا چې نفل په سفر کې کړی دي فی غیر دبور الصلوات او قبولها د فرض منځنه مخکې وروسته نه عام اوقاتو کې چې کړی دي ورکع النبي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړی دي په سفر کې رکعت الفجر هغه 2 رکعات د سحر سنت رواه ابو داود فی سننی نعمت الباری دریم جلد 249 کې پدیزي خپل تحقیق کړی دی خبره باندې پوښولې کنه چې په سفر کې سنت شته نو پدیزي وګورئ ځان سره پدیزي ډولې کې په کار بمشي نعمت الباری دریم جلد 249 صفحه سفر کې د سنت مسله پدیزي تفصیلی چړلې او مصنف ته چلار شي کنه اول پر رقم د حدیث ته 7900 التم بیا ثابت دي ښا او باقي استفسارات کې مې اجمالی سیاسو دلیل پیویل دي بیا ته وګورئ مرضی ورپس دریم جلد 249 صفحه ته تی وخت کې دینه ما غدا دریم ځل لچوي وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن ابي ليلى قال ما اخبرنا احد زنیم خبر کړی یو کس را النبي چې مبارک علیه السلام لیدلی صلی الضحى چې هغه د دوحه منځ کړی غیر امهانی داغین علی وسر فغیظ ما ته خبر را کو چې مبارک علیه السلام د منځ دوحه د چاش منځ د فتح مکی پورس کړی ذکر رب ته خبر ذکر کا چې مبارک علیه السلام ورځ د فتح د مکی غسل کو پکور زما بیا تر راکاته معنی به کتلې دي چې مونږ کړي یو مونږ لند دي مونږ نه ډېر لندو خدام راوچر کو سیده تا مکولا وقال ليس حدثني يونس بن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعه ان اباه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالليل 2 رکعات منز پیغمبر علیہ السلام د شپې کړي په سفر کې علی ظهر راحلتی نګور نفل ته ثابت دي کا و بیان چې مخ کې اثر ویني ورته دله د رستو سره بزک یس توجهت بي ابي قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر ان رسول الله عليه السلام كان يسبح اغه ابن عمر سے وګور چې هغه توجه پیغمبر علیہ السلام او شیخینو اغه لا يزيد ولا رکعتين 2 رکعات نه زیات دي کړي خپل دي ذکر كان يسبح على ظهر راحلته سكان وجهه اچرت به مخو پس ورله به نفل کول خو سفر کې یادې کنه وکانه ابن عمر يفعل غفلم کړی دي سفر کې نفل او سنت خپلم دغه دي کړی دي نو الته ځکه نه کې ته چې غالب احوال دی یادې چې غالب احوالو کې نه دي کړی پاتې شو نفس ثبوت تارتن دغه کول اخدا دي ثابت شو الکه خبره باندې پوښوي هاي ده هو مهشتها سيقوري هذا لا ينافي ما مر من قوله لم أره يسبه ده كمان بعد لم أرى يصلي النافل على الأرض في السفر لكن غير ابن عمر رآه أغبني لذلك أنا بزمكة سفر كده سنة يا نفل كريم نور صحابو لیدلی دي نو روایت ابن عمر سے نافی دی د نور روایت چې کوم دی هغه مثبت دی او مثبت په مقدمه په چا باندې په نافی باندې ولکه تاسو پوښولې کا ابي قال حدثنا ابو اليمان احمد ويل باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء جمع سوري رواه وجمع حقيقي ناروا ابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم من النبي قال كان النبي مبارك عليه السلام يجمع بين المغرب والعشاء ما خام مسفتن کی بجمع والے کولو اذا جد به سير جکل بتلوار د باندې د مزل وقال ابراهيم بن طهمان عن حسين المعلم ان ابن ابي كثير عن كرمه عن ابن عباس قال كان رسول الله مبارك عليه السلام يجمع بين صلاه الظهر والعصر جمعواله به کول د مازیګر د ماسپخین د مزمنس کې اذا کان له ظهر سیر چې کله به په شاده مزلو یعنی په منډه بچو ته جلتی بچوا ويجمع جمعواله به کول د ماخم ماسپخین درمیان کې چې کله به علی ظهر سیر عن حسين عن يحيى بن ابي كثير عن حفص بن عبد الله بن انس عن انس بن مالك قال كان النبي مبارك عليه السلام يجمع بين صلاه المغرب والعشاء في السفر اختلاف د علماء چې رحمت د ورځې د پر رحمت
تم سفر کې بالکل جمع سوري کولی شي کله چې تلوار یې مسلې نو بس ما خامون ورته رسو کا اخیری وخت بیٹه ما قضا کوو نه چې ټیم نه واړې دا دین دانست دا ذکر کوو ګناه کبیره ده خبر باندې پوښي اخیری وخت رسو کا اخیری وخت کې اوکا مسقطن اول وخت کې اوکا جمع راغه صورتن لا حقیقت وتابعه متابعان د غراوی کړي دي علي بن المبارک ان يحيى عن حفص عن انس چې جمع النبي مبارک الاسلام جمع والے کړي بابو هل يؤذن دوی کله ترجمه کې کلمه د هل لوري اختلاف اشاره ایا ځان او اقامت کولی شي سړی کئی بازان او اقامت چې کله جمع د مغرب او د عشاء درمیان کې کوي ابي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر قال رايت النبي مبارك عليه السلام يوقف اذا اجل وسير وكل بجد تلوار کې چولې او مزل په سفر رسل به کوله مقام سردي جمع به کو جمع والے براوس سمند مقام مسخوتن قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعله اذا اجل وسير يقيم المغرب مقام بقيم کو ابي دروك ابي سلام وړول ثم قلما يلبس بيدر لك رد رنگ تیر تردی چې قائم به کو د مسخوتن منخوت رنگ به تیرول اگر چلو او صلی حرکاتین دو رکعات به ابو سلام وړول ولا يسبح بينهما بركعه ولا بعد العشاء بسجده د دوه درمیان کې د یو رکعت سره نفل نه دی کړی او نه مسخوتن نفس او سجده کړی دا حتی يقوم من جوف الليل شپې بجې پاسې دونه بیا به نوافل کولو په سفر کې بیا ثابت دي پوښ پختو باندې کا وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرني عبد الصمد قال حدثني حرب قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد بن عبيد الله بن أنس أن حدثه أن رسول الله مبارك عليه السلام كان يجمع بين هاتين الصلاتين سفر کی ادی مقام مسخوتن ته مراد ده هاتين بابنا يؤخر الظهر للعصر دي جمع تاخيري و جمع تقديمي ده نظر ته هلاکله چې سړی کوچ مخکې واغې نه چې زاول د نور شوی په دې کې د ابن عباس بن روایت شته چې هغه د مبارک علیه السلام په حواله وي وبه قال حدثنا حسن الواسطي قال حدثنا مفضل بن فضالة عن وقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله مبارك عليه الصلاه والسلام نظر ته هلاکه قبل ان تزيغ الشمس کله به چې کوچ او مزل کول او مخکې دا غینه چې زاول د نور شوی ورسته به کو د ماسپخین مست وقت د مازیګر ته به جمعواله کو د دوړو درمیان جمع سوري و او کله به چې زاول شو د ماسپخین منځ به وکړو نو بیا به سوري باب نظر په حاله کله چې سړی کوچ کی روانيږي بعد مازغه الشمس پس دا غینه چې زاول د نور شوی د ماسپخین منځ دیو کې بیا د سور شي روان چې قضا کوي دینه ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن وقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان رسول الله مبارك عليه السلام اذا ارتحل كلبه چکوچ کولو قبل ان تزيغ الشمس مخکې تزاول د نورنا مسبقين مرستو کو وخت نمازګر ته بیا برحقت شو جمعواله به بینهم او کزاول د نور بشو مخکې دا غینه چې د کوچو کی او روان شي مسبقين به وکړو بیا وسول باب صلات القید د ناس سړي منس پسورلا وغیرہ ناس دي په اشاره وکي که پس مکه ناس دي بیماری مقتدیان مده تصویری کینی بنا دا مسله مخکې موږ درول چړلې حنابلة چې امام ناس مقتدیان کټه کې دي عمر سره کینی ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت صلى رسول الله عليه الصلاه والسلام في بيته مبارک علیہ السلام کور کی منځ کولو دی بیمار او هو شاکر فصلى جالسا پناستی منځو وصلى وراءه قوم قياما او رست ورپسې ملګرو په ولاړې منځو هغه په اشاره وکړه چې کینې فلما انصرف کله چې راتوش قال انما جعل الامام ليتم به امام دې لپاره مقرر کړی شوی د پس اقتداء فزاره کا فرق او چې کله د رکوع کې تاسو کوي فزاره فرق ابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن انس بن مالك قال سقط رسول الله عليه الصلاه والسلام مبارك عليه الصلاه والسلام من فرس دمخ كثيرها فخدش او فجوش شق الايمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاه فصلى قائدا فصلينا قعودا وقال انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا وزار كفر وزار ففرفوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عباده قال اخبرنا حسين عن عبد الله بن بريده
عن عمران بن حسين انه سأل النبي مبارك عليه السلام پختنو کہا قال وحدثته لسندش وحدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو سمد قال سمعت ابي قال حدثنا الحسين عن ابن بريد قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا پنځم لیکلي وكان مبسورا فتحی د میم سکون د موحدی سره چوالی دا غینه پس سینوالی کان به بواسیر کدا غریب بیمارو وهي في عرف الاطباء لطبيبان وفق بواسیر ستوي نفاتات دا سوړي وړي دانی دي تحدث جدار اوزي في نفسي مقعده د سړي مقعد کې دار اوزي کنه نبي دا غینه سماتیم را اوزي خدا ویني وزي وغيرها تنزي بس دا په مبسور سړی وي خبر باندې پوښ ولیکنه قال سألت رسول الله دي فرمای ما تپوسو کو د مبارک علیہ الصلوۃ والسلام ان صلاه الرجل قائدا د سړی پناست منسکی فقال ان صلى الله قائما وکدی په ولاړ منسکی د افضل او که پناست کوي او ته ونصف اجر د ولاړ سړی وي او چا چې منسکول منایمن یعنی متجان اتجاه په حالت کې د قائد نصف اجر بدته ملوي خدای مبارک دا خبر نه وګوره دا قاعده د عام امت په اعتبار باندې بیان کړی دا ښا کله پناستم کولو خدای تعالی او د پاغي پورا جر ور کول دا د مبارک خصوصیت ابو صلات القائد بالایمان سره ناس ته دی اشاره کوي دغه کال په پورا اشاره سره نه کوي پورا کو سجده کوي نبی اسکیږي الته مبصور به بواسیر به وینه تزي نو بس بیا خیر به په اشاره دی کوي ابي قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريد عن عمران بن حسين وكان رجلا مبصورا وقال ابو معمر مره عن عمران بن حسين قال سألت النبي مبارك عليه السلام فختنوك ان صلاه الرجل وهو قائد د سړي د منځ باره کې چاغناست فقال من صلى قائما چا چې بولاړي منځ کو غفل او چا چې پناست کول هغه ته نصف اجر د قائم چا چې په اتجاه کې کول نایمن هغه ته نصف اجر د قائد باب اذا لم يطيق قائدا کله چې سړی طاقت نه لري چې پناست منځ کې صلى على جنب د منځ کې پاړه عندنا استلقاف زل وقال عطا النبي ربه يا اذا لم يقدر کله چې قادر نه وي علي يتحول چې سړی راتو شي قبله موز دی کوم کوم طرف ته مخ ابي قال حدثنا عبدان عن عبد الله عن ابراهيم بن طهمان قال حدثنا الحسين المكتب يعني المعلم عن ابن بريد عن عمران بن حسين قال كانت بواسير ما وني بواسير دا مبصور دا مانش فسالت رسول الله مبارك وسلم بختنه مې عن الصلاه فقال صلوا قائما ما توي چې په ولاړ منځ کوا فإن لم تستطيع تقدني فقد پناستك فإن لم تستطيع تقدني فلا جنب فارخ کو کنه خیر باب اذا صلى قائد یو سړی پناستي مسکو بابون اذا صلى قائد تنوین سره والا ثم صحابه ټیک شي منځ دوران کی او وجد خفه یا بدن کې طبيعت کې سپکوالی محسوس کی تم ما بقيه دي اغا تمام کی وقال الحسن بن شال المرود صلى ركعتين قائدا وركعتين قائما المرود فخا كخو خيدوري پناستي کې دوی په ولاړ باندې ابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروه نبي عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها اخبرت وغد خبر ورکو انها لم تر رسول الله چا دی مبارک علیہ السلام نه دی کتلې يصلي صلاه الليل قائدا چې د شپې منځ پناستي کړي قد توکلهم حتى سنه چې کله عمر مبارک ډیر شي فکان يقرأ قائدا مبارک علیہ السلام بقرت کولو پناست حتی زرا دنیر کا جکل بی رادو کو جرکوگی قامو بدریدو فقرع نبی پولاد بی اولستل نحو من 30 و 40 آیا پشان د دورش و سلوخ آیتونو او ثم رکعبی بی رکوگ أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله مبارك عليه السلام يصلي جالس فناس منس کولو قرات به کولو دی بناس کله چې باقی پاتې شو د قرات نه پشان دیر شو اصل وخت وایتونو نو قام بدر دوغه به ولستلو دی ولاو یو رکوع کوي سجده کا او کول به دا فی الرکعات الثانیه مثل ذلك دیم رکعات کې به هم دا څه کول فوزا قضا صلاته چې منځ وکړه تمام پورا کو نظر بیا به قتل فإن كنت يقظا كذب مخوما وتحدث معي ما سر به خبرې کولې او کذب چرته دوما اتجاه مبارک بل گډډ وا چول استراحت د پاره کتاب التهجد کتاب دی بیان تهجد کی
خبر باندې پوښ لیکه تهجد څه ته وایي ترک النوم وعده الصلاه ته وایي خو پرېږده مونځ ادا کړه دا تهجد باب التهجد بالليل فقول عز وجل من الليل او د شپې چې یا رسول الله فتهجد به نافله لك تهجد کوا او دا زیاتی فریضه د استاد لپاره دوی لیکلي دی فریضه زوجة لك على صلاه المفروضه او خصصت بها تخص کړه شو په دې باندې من بین امتک هاي 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 بیا سوي لكن صحح النووي انه نسخ عنه التهجد د نبي تهجد منسوخ شو لکه څنګه چې عمر نه منسوخ شوی دي فرضیت اوس نه و بیا اخر عمر کې دوه باندې بیا فرض نه وایي کې دوه باندې فرض قسطلانی و ابن حجر فتح الباری کې لیکل دي چې نفل په لغت کې زیادت کوي نافله لك معنا دا عبادت زائده فی فرائضک خدا مختص لك تعالی طبرانی ابن عباس قول نقل کړي چې ان النافله للنبي والسلام خاصه دا پوره خاص لانه امر ذکر مامور په قیام الليل وكتب علی په باندې فرض دون امته امت باندې فرض نه ده اسناد ضعیف اچھا ورکه بل تعویل کړي دي نافله لك معنا زیاده لك خالصه لان تو غیره يكفر ما لا صاحبه من ذنب ذکر چې نو څوک نفل کې خو هغه باندې کوم ګناه هغه ترجیږي کنه او تطوع د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا وکه کېدل خالص د لپاره د باندې ګناه نه او درجات ور باندې بلند کېدل اته د لپاره خصوصي شو کنه یا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله مبارك عليه الصلاه والسلام اذا قام من الليل كل وجد شفي فاسد يتهجد تهجد بقول خب بترك ومنز بقول قال ويل بين دعاء يدك تاسم دعوای اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض کور دې ځکه قیم د خدای صفت راغی ابو داود کې د بیر بوزع بحث کې ابو داود وی چې ما د قیم د بیر بوزع نه پښتنه او کجدي کې څومره وبي نغره تاغه مقدار بیان کړ اته غیر الله تقیم ویلې مسلم شریف کې راځي سیرت نبوی کې مالي کلی چې اخیره زمانہ کې بخښ ډېری سړي به کم شي د 50 خز لپاره به یو قیمی او په اطلاق د قیم په غیر الله راغلی دی تفسیر نظری لیکلو د کرسی باندې قیم قیام قیم شی واحد دی د اطلاق د یو مرادف په غیر الله شوی د بل لپاره سي استحاله او کم معنی موجود دی ته وجه دا شرک دی قیم غیر الله ته نشي ویل ابي خپل د بنديانو ویلم دي رحمت کائنات کې ما درته ویلو چې امام رباني صاحب ته قیوم زما ویلې اول هغه د حسین احمد مدني تفسیر هغه د ما سره پروت دی هغه کې مرته قیوم زما ویلې اول تجلیات فریدیه کې ذکر دي چې د قیومیت یا مراقبه چې د صوفیه کرام کو قیومیت تصوف کې یو مقام دی او امام رباني صاحب باندې عظیم مکتوب لګولې نو چې دا څوک دا نه ورګه قیوم زمان نه ورګه غوسی او ټول ورګه د بيدین او زنادقه راجمای نغیب وای دا چې قیوم زمان غیر الله ته څنګه وي دا خدای صفت دا مو سره خوا کې یو تخنه سیدون دو سلام رستمی ام چې یت کرسی ته ولاړو بیا و ټوخه مخه کول وی چې قیوم د الله صفت دې پرځه ته قیوم زمان وای الکه د ټوخن بچی علاغونه ته څنګه خبر راور پس اللهم لك الحمد خدای تعالی رحمت دې انت قیم السماوات والارض ګورا تقیم د اسمانونو د زمکو او قیم قران کریم کې غیر الله د صفات ګرځیدلې ذلك الدين القيم د حساب دې برابر ان عده الشهور عند الله 11 شهرا في كتاب الله يوم خلق السنه منها 4 حرم ذالک الدین القیم دا برابر حساب نه قیم دین په معنی د حساب د ذکر راغلی او قیم دغه د خدای صفت بخاری کې راغلی ولته حساب ته وجود حساب برابر دي فما جوابک فهو جوابنا اثر بزد وینا درغستی ښه چونکه په دې خلکو دا جرړ او د خلکو دا کفریات مبارک سب دنیا ته خودلو سخت املا ورته مبارک سب ماته ځکه مجدد وی دي ته پیغمبر سنت کاغه د عقیدې او کاغه عملي چې هغه ژوند دي نه بس هغه زړه عقیده اهل سنت والجماعت دي په ابن تیمیه د زمانه نه خوري کړي و ای بي خو ورکه کړي و او مبارک صاحب چراغونه بس ورته بیا راته
نه بس دې ډیر فریاد کوي د بڑی پیر صاحب نه کوي مفتی منیر بویل کنه وی زمونږ د شیخ ګل سے مبارک سره کار نشته زمونږ بس د پیر سیف الرحمن سے محترم سره کار دی بس دی به د ترخم د گیټ نه وړي دا به وي هغه ته پته و چې ملا راته د ماته کړې ده په دې مشدغه کې ادیزو کې جلسه و د نن تقریبا 28 کال وړاندې هغه کې شیخ ګل سے مبارک او ډاکټر سیبو تارو بچا سیبو لالرحمن مولوی سے مبارک سیبو مبارک سے تارو بچا سیب ته چې د جبریو پاکیدی بیانو کشاوه او چې د جبریو پاکیدی بیان یو کو د جبر پاکیده یو ورته مبارک سی بول چې دا څوک دي د تبلیغیان دي کنه وای هغه چې دا ویل د ټولو مشایخ وی توبې وستي چې بزرګانو ته جبریو وی دي ورته ور کې جبریو ویلم نه منل د جماعتونو ته براتله ورته بزرګان ویل دا خو چې رستو کله ذاتی مسلې راغې نو بیا سترګې وغړې چې والله مبارک سی رښتیا دا خو رښتیا جبریه اول په دې د جبریت فتوا چې ورکړو دا د غنر ځوان او هغه په فراست او نور د باطینی او بصیرت قلبي سره پیژندل چې دا خالص جبریه محض دي مشایخ خدا پیژندل نه زبر حال لازم ورپسې موږ سرکار نه لرو او اما مبارک فمبارک اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك قال سفيان وزاد عبد الكريم ابو ميه ولا حول ولا قوه الا بالله غير كذا الفلم جات كريدي قال سفيان قال سليمان بن ابي مسلم سميه من طاووس عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاه والسلام ترجمه مياد ده تمدبر د امر د اسمانونو د زمکوي تعالی رحمت دی الله او دا غچا چې په دې دواړو کې دي تعالی رحمت دې ته منور د اسمانونو د زمکو او غسوک چې په دې دواړو کې دي تعالی رحمت دې ته بادشاہ د اسمانونو د زمکو او غسوک چې په دې دواړو کې دا غیم بادشاہ تعالی رحمت دې ته حق وعده دې حق د ملاقات دې حق دې قول دې حق دې رښتیا دې صدق دې مطابق دې واقعي دې جنت حق دې جهنم حق دې انبیاء حق دې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حق دې قیامت حق دې یا الله تعالی په ما غاړه خودلې پته ایمان نه وړي پته مې توکل کړي تا ته رجوع کوم ستا د وجه خلکو سره جګړې کوم د پولې پټی نه ستا د پاره اوس په پوله پټی جګړې کوي او چې په دین راشي یې دا مولا شر کوي شر خشې نه وي شر باندې کې جهاد په شر وي ښه داسې د لګان ولیک حاکم ته تا په فیصله وروړم په ټول کارونو کې او ما ته بخنه وغه چې ما مخکې کړی یا ما رستو کړی او هغه چې ما پټ کړی یا مخکاره کړی ته مخکې کوون کې د خلکو څوک چې مخکې کې ته مخکې کې ته رستو کوون کې څوک چې رستو کې ته رستو کې نشته بل معبود مګرم خبر باندې پوښ بفضل قيام الليل فضيلة قيام الليل وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن النبي قال كان رجل في حياة النبي يسړی ودا پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې اذا را رؤيا چې خوب به کله وکړو قصها على رسول الله مبارک علیہ السلام ته دا بیانول نباز کسان بیخی د خوب سره لوجي که بیخی رښتونه خوب ورته بیان کې ورکه د خدای پیغمبر علیہ السلام د لیدلې کنه بالکل هغه ته اعتبار نه ورکړ کتلی نه کنه ته خو رښتونه خوب بیان کړي تاسو سره د میډیا زمانه کې څوک مانی څومره ستاسو سپورې به د بیان ګستاخیانه او خندګانې مسخري شروع او پیغمبر علیہ السلام ته بچ کله صحابه خوب بیان کو د هر سحر منځنه پس به د مبارک صحابه کرام خوبونه بیانول فتمنیت ان ارى رؤيا ابن عمر سبي ما مرمانو کو چې کاش کې زم ارزو مې کو چې خوب زمو ګورم فقصها على رسول الله او چې پیغمبر علیہ السلام ته زم بیان کړ وكنت غلاما شابا او ځوان لكم وكنت انام في المسجد د بعض امامان راوي چې جمعات کې خوب جایز دي موږ دا مکروه دي
هغه بار روایت پېښ کیږي هغه ټول موږ حمله په څه باندې په عذر باندې که روایت د اصحاب صفو دی او کله ابن عمر صاحب دی او کله نور دی دا عذر خبرې دي موږ سره روایت ابو ذر غفاری صاحب دی مخکې دی باندې موږ بحث کړو چې ګوره دا مکروه دی ټیک نه دی ریوانډیان چې کوي پدری یا مذهب ناروا کې لګي دي غول خوري چې کوي نمام دا ول چې راځو یو خوب وګورم نبی اسلام ته بیان کوم ځوان له کوم مسجد کې بوده کېده په زمانه د مبارک علیه الصلاۃ والسلام فرایت فنم خوب کې مې وکړه خپل ځان کان ملکین ګوي کې دوه فرشتي اخذانی زیونی هم د لاسونو فذهبا بی النار جهنم ته بوتلم دغه سره روانه کول فاذا هي مطويه كطي البئر اي هيدار تو شو فشان درته ویدو د کوي د خپلم کتل ده کنه په جهنم کې دغه څه خلد نه درېمه شی په دې کې لیکلي دي فاذا هي مطويه غړولې شوی وا کلمه د ازاده مفاجات ده او معنی ده مطويه مبنيه الجوانب دړخونه د سجودو فان لم یبنی که دړخونه جوړ نی بیا ورته قلیب وي او چړخونه جوړ هغه ته بیا سوي وایا مطويه وته وي وإذا لها قرنان دوخ کرونه ملرل آی هاي جانبان یادی کنا ادوار خونه امداس لرل وإذا فيها وناس او دې کې خلق پراتو پنځپیران و بیا قد عرفتهم ما په جندل جدا خد اخر زمانی مولا طاهرم بګي پروت دي فجعلت اقول اعوذ بالله من النار ماذا خبر شروع کی قال فلقينا ملك اخر یو بل فرشتي را سره ملاقات وکړو فقال لي لم ترى ما يريغا تا د څه مسله نشته فقصصت على حفصه چر فاسدم د خو مخفل خور مبارک ته بیان کو فقصتها حفصه على رسول الله اغي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته بیان کو فقال نعم الرجل عبد الله ډیر خسړې د عبد الله ابن عمر سیب خلو کان يصلي من الليل کچرته د شپې منځ کوي بیا ګوره فضیلت د قیام الليل وكان بعض لا ينام من الليل الا قليلا دغه نه پس شاګردانی وي چې به زموږ استاد صاحب د شپې خوب نه دی کړی مګر ډیر لږ پښتو باندې پوښ باب طول سجود في قيام الليل کې سجده خيوق دول سجدي خوق دول نبيه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عروه ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعه مبارك ب 11 ركعتونه کول كانت تلك صلاته دغد منزد يسجد السجده من ذلك قبل به سجده 11 ركعتونه قدر ما يقرأ احدكم 50 آية فمقدار دغد استاس یو کس 50 آیتونه وي یو لس رکعتونه کول خو یو سجده به نه دم روات استاس یو کس 50 آیتونه لولي سوچ کوو یاران نمرا خپل مونږ د مبارک صلی الله علیه وسلم کول مخکې دا غنه دي سوچ او رکوع به کول او ير کو رکعتين ادو رکعتونه به کول قبل صلاه الفجر سنت یاد ثم يتجو به ډډه واچوله على شق الايمن په خيرخ باندې حتا ياتي المنادي بالصلاه چې بلال سے ورتراو چې مونږ حاضر ابو ترک القيام للمريض مریض قیام تر کی تر کولې شي پناستې دي کې مخکې مباب په تیر شي ابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الاسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي مبارك عليه السلام بمار فلم يقم ليله وليلتين يو يا دوش په پانسدو قيام الليل ونک نو وخت ته هغه منځ کې قیام واغست دا د قیام الليل مراد ده تهجد تر کې دغه مراد ده ها قال حدثنا محمد بن قصير قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن جندب بن عبد الله قال احتسب جبريل عليه السلام على النبي پیغمبر علیہ السلام د فرشتو سورۃ بند شورانه ملاقات فقالت امراه من قريش د قريش یو خزیول چې دا عورا بنت حرب بن امیہ ابو سفیان خور و ابو لهب خزوا لوی منافقه و ابتلى شیطان وی شیطان ته لټ شوی دی نعوذ بالله هاي فنزلت والضحى زماد الضحى په ټیم قسمی باب الاشارات کې روح المانی لیکلی چې دې کې تشبیه د مخ د رانا او د حسن د مبارک علی السلام د کچ غرمی د نور سره والليل د زلفونه کنایه ګرځولې اذا سجا اذا اقبل کله چې راشي په خپل تیاری سره او هر شي خپل تیاری کې پټ ما ودعك نظر رخصتی درکړی تعالی ربک ربستا پشان د رخصتی ورکولو د دوس لرا
وما قلا ای وما قلاک او نه تا سره په دې دشمنی کړی دا په شان د دشمنی کولو د دشمن سره بس تا سره نه کړی باب تحرید النبي على قيام الليل مبارک علیہ السلام ته ذو الخلق لرا وقيام الليل چې دا کوي او په نوافل من غیر ایجاب وطرق النبي مبارك عليه السلام د شپې ورغلو فاطمه بکرا او علي صاحب کرا ليله للصلاه دواړه پاسولو چې تهجد کوي ابي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن هندي هند منصرف دي غير منصرف وایا عن هند صحیح دیکھا بنت الحارث عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم سقط استق واغدو سببين پکې ګوري یا ورګیو کوي مقام د دوجاغنی قدرت ورکوي ان شک مکه تاسو وګندره باندې اعتراض کړه ان زخپل نه پويګه ان النبي مبارک علیہ السلام استيقظ ليله يشفر فاسد فقال سبحان الله مبارك سبحان الله ما تنزل ليله من الفتنه بیگا سمره ډیره فتنې نازلې شو ما زنزل من الخزائن بیگا سمره ډیره خزانه نازلې شو دا مخکې موضوع کې تیرو کستاسیات شي اوله شی لیکلي چې مراد به انزالهینا اغا اعلام الملائکه چې د مبارک فرشتو خبر کو هغه امور مقدره باندې او وحی ورته وکا چې دا د فتنې او بیگا سکیږي دا ورستو واقع کیږي دا مبارک داغینا دا اخبار او اعلام نه تعبیر پنځال سره وکړو او مراد به خزاینو نه یا خو سری ام الرحمه رحمتونه ډیر نازلې دی ولادي یا ته مراد خزانه د فارس درون دی حضرت عمر سے په زمانه کې فتح شوی هغه ته فاتح روم او کسرا وي پوښ لیکنه مې یو ته څوک دي چې راپاسي صواحب الحجرات هغه خواندانی بیبیانه د حجرو بیبیانه مبارکانه یادولې هاي یا رب کاسیتن فی الدنیا یا باندې سلیکلی کنه ها سلیکلی ترکیب دے دا لان ذکلی یا قیوم و قیوم خدا رب قاسیتن دیر اغسطن کی دا نرو جامو پا دنیا کے چور کے اخکاری آریتن فی الاخرہ ہائی آخرت کی بسی برهانه بي وبه قال حدثنا ابو يواني قال اخبرنا شعيب عن الزهري بعدين استاد خدي بخي دا خزوي جمال د ویل جامع روړ ایول په جهنم کې یو کم ده فويل للمصلين الذين هم من صلاتهم ساهون دا کوم ډېر تفردات رفع پس قال اخبرني علي بن الحسين ان حسين بن علي اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اخبره ان رسول الله عليه السلام ترقه وقت تیر شوخه متوري تعليق مبارك عليه السلام د شپې منکر راغ تاریخ د شپې ملمت کوي وفاطمه بنت النبي اوغي کرم د شپې راغ ليله یو شپه فقال من دوړ الا تصلي يعني ايت سبحان د شپې من نکوي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انفسنا زمون نفسنا وساغاني بيد الله فيد بلا كيف فقد تعالى عز وجل کی فاذا شاء کله دا غیر ادوش يبعثنا جمغرا پاس بعثنا نمغرا پاسیا فانصرفنا مبارك لا حين قلت ذلك جمع ورتدا خبروك ولم يرجي لي شيئا اما ته مراجعه دی جواب کی بالکل سرانه کرانه ثم سمعت بهم دغنا ورد وهو مؤول يضرب فخذه مبارک شاکون کی او روان او راس کون کی او مبارک د توجه د تعصف د وجه د خپل پتون ناس وهلو او ویلی وکان الانسان اکثر شین جدلا علي سي ابن داد راته ولي خبره باندې پوښ لوی خلق د موږ مستنورزو علي کرم الله وجهم لوی سړی دی
ابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب بن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت فرمي ان كان رسول الله ان مخفف د مسقلنا ولا انه كان شان خبر ذلك مبارك عليه السلام لا يدعو العمل الک وی دا کار وی پیغمبر علیہ السلام چې نه کړی وی دا دته وی ترکی سنت وی دا بنکی د اخر زمانه مجتهدین موریدین دي کړه دا وکړه قصدن عمدن بدو عمل ترک او ترکی سنت نه لا يدع العمل دو عمل ترك ونبي ولا قصدا عمدا وهو يحب دبدا فخول ان يعمل به چ عمل دي بيوكي خبام ترك ولا ولي خشيه ان يعمل به الناس شفقه ترك ولا دي يرنا جسنا خلق في عمله كي زما په اتباع كي فيفرض عليهم زما عمل خو قد ثلاثه خوخيږي زنه پدي فرض نشي بیا پدي درن نو دغه وجنه به ورته ترک دانه جدن کول وتا د حرمت دلیل د کراهت دلیل خدای مې تبا برباد کړ وما صبح رسول الله مبارک علیہ السلام ندی کړي نفل سبحات الضحى قد د خپل علم خبره کوي خادم مهالي پر روایت کې سوزي کې ثابت شوه واني لاسبحها وزي بیام کوما غندي کړي وزي کوما پکار دي چې سنت ترکی داستا قاعده چلی دی چې به تم نه کول دغه چې نبی له سلام تر کړو نه کول دولي بیا کول دا حواله وباسي ګوردان پکاريږي ها دی خو مرامي توپ کوي کنه تلبیس کی دوام پورانے جدا روایت ورتوي به دلار رکیږي اجي ورتوي شرم کو بخاری درته پیش کو تاجر ابن قیم یو قاعده مخترع راټینګ کړی د زرت بخاری پیش کو ابن قیم د دې مقابله کې نه چلیږي او چې بخاری نو زرت وی حدیث د رسول الله مبارک پیش کو او ته ماته د ابن قیم مخترع قاعده پیش کې خدای دې وتبا برباد نادر خاصر گزاری وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله مبارك عليه السلام صلى ذات ليلة في المسجد جمعات کی یشپ منزک فصلى بصلاة ناس تراوی مسئله ده نو خلقم د په منځ باندې منځ کول ثم صلى من القابله را روان شپې ته بیا د منځ فکسر الناس خلق ډیر ثم اجتمعوا من ليله الثالث قدري مشفخړي سم راجم یا سلام رونه ته د رسول الله مبارک علیه السلام فلما اصبح قال قد رايت الذي صنعت نتاج سكروا راجم شو وي دا خماري دل ولم يمنعني من الخروج اليكم او نو من کړه ما دروتونه تاسو ته الا اني خشيت ان يفرض عليكم مگر دو لپاره می ترک رونوتم چې سنزي حکم پتا سو باندې فرض نشي وذلك في رمضان او د رمضان میاش دا نه کول کله کله شفقتونو دا نه چې دغه ته سنت لقب ورګي دا سنت ترکی دي او څه خپلم کې لګي دی ولې دا ترکات نه کیس دا کوم سنت ترکی دي نبی له سلام خو بیا ترکړي دي کنه ولې کې باب قیام النبی مبارک علیہ السلام درول اوس په سواد کې مناظره شو زموږ ملګریو کا زید الله نفیس یو غټ پنځپری راټینګ کړی دی سم لارې ته خطا کړی قابل سړی دی هغه باب قیام النبی مبارک علیہ الصلوۃ والسلام دا قیام د شپې حتی تریم قدمه تر دې چې ورم بونی او قدمونه د پرسو په پکې راغی او قالت عائشه حتی تفطر قدمه او بچو د قدمونه د او فطر شقوق ته وی دا چودل ته وی ان فطرت قرآن کریم کې راځي ان شقت دا معنی ده ابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة يقول ان كان النبي انه كان النبي شان بعد مبارك عليه السلام لا يقوم خام خود رضوبه او لا يصلي خام خامس به کول حتى ترم قدمه ساقاه چو پر سد قدمونو یا پړنده ده حدیث نه چې تکینو لاهور تروانی او دا سیدغی نتیاګلی کې دین دا نتیاګری نه دا سوي ورته ایو زه راځي کنه کلر کهار کې را کوشو د خپل ته ګور داسې پړسیدلی غو دا چې سړی دی ودرګي اډیر کینی دا ورم راځي پوش وقالت عائشة فيقول له يتبول شدي بارك شدم رول ځان مشقت کې چوي فيقول فرمایل به افلا كون عمدا شكورا ايزه د خدای تعالی او شکر گزار بنده جوړ نشم چې ما سره دومره خګړي زما د مخه دنیا پیدا کړې با مننا ما عند السحر یا پښمنه ټیم کې څوک چوده کی سحر نه لګړان او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار ان عمرو بن عوس اخبره ان عبد الله بن عمرو بن العاص اخبره ان رسول الله عليه السلام قال له
احب الصلاه الى الله خدای تعالی ته ډیر خوښ منځونو صلاه داوود علیه السلام منځ دی صلاة داود وحب الصيام الى الله صيام داود عليه السلام وكان ينام نصف الليل مبارك عليه السلام نا وکانه کې ضمیر داود علیہ السلام ته راځي داود علیہ السلام بده کېدو نصف الليل نیمه شپې پوری بوده او يقوم ثلثا او ثلث به ورکی ولاړ عبادت کوله او ينام سدسا شپږم د اخیری سدس به بیو دي او يصوم صوم او افطر يوم يرز بروجو يرز بكوجو ابي قال حدثنا عمدان وقال اخبرني ابي عن شعبة عن اشعث قال سمعت ابي قال سمعت مسروق قال سالت عائشة اي العمل كان احب الى النبي كم يدعى عمل مبارك عليه السلام تدري خوف حواله سره باسيخه ودوا بعد سنه بعد الجنازه شتا خو دا دوام او التزام چې دی وي دا په بدعت التزام بدعت الک التزام مرادف د دوام دی الزام او التزام مو آیا افعال باب تورشه چې الزام بدعت دی چې خلق مجبوري بالکل فرض په ګرځي او چې نه پزان لازمي دا مرادف د دوام دی دا څه خبره نشته دی دا مفتی سے په فلانی کې لیکلي مفتی سے هم د خطا شوی دی کنه دا غدا خطا نه غدین مو جوړه وکړه التزام په خپل ذمہ یو ځای غستل لازم ګرځول خدا غشو کنه دوام شو کنه كان حب قالت اورته دائم وديمي عمل قلت متى كان يقوم خدي وکل ودریدو قالت يقوم اذا سمع الصارخ چې د بانګي आवाज به کله وریدو کنه د وخت په پاسید سپینچر کور کې وساتي المقاصد الحسنه کې په ډیر روایت راغلي ولو کا سند کې کلام شته خبر باندې پوش شیطان مغه کور ته تکلیف نشي رسولې سحر هم هغه کور نه کیږي جنات هم رانه نشي کولای کوم کور کې سپین چرګي سپین چرګان کور کې وساتي ها ابي قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابو لهوس عن الاشعث قال اذا سمع صارخ قام د بانګي आवाज به چورو او بدرې د فصلا منذ او چې چرګ بانګ وای کنه خلک ورته سوي یقینا د مولاز بیا چې غبل کار کوي تاسو مرتبه سم شته میز بیا خبر باندې پويږي کنه پوي او به قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال ذكر ابي عن ابي سلمة عن عائشه قالت ما الفاه السهر عندي لا نائمه ما نه مندله دلرا پښمنه بخپل ځان سره الا نائمه مگر دې بودو یعنی ما د پښمنی ټیم کې بس خود مندلې دي د خپل د وجدان خبرې کوي پان نبی مبارک علیه السلام یاد ځکه مبارک علیه السلام د شپې خو هم کول قیام هم کول کتاب وخت چې په حالت د قیام کې ګورم په قیام کې بدلی دي که حالت د خوب کې ګورم په حالت د خوب کې بدلی دي دواړه کاری کړي مبارک او من تسحر فلم ينم سوچ پښمنیو کې ویو د نش تدې سبعي منځ کې دا خپل طریقه ابي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك ان نبي الله مبارك عليه السلام وزيد بن ثابت تسحر دواړه پښمنیو فلما فرغ ذکر فرغ من سور ما د پښمنینا قام نبی الله مبارک علیہ السلام درید الى الصلاه منزت فصلى یانو دوړ منځ کو زید نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فقلنا لانس بن مالک مونږ انس بن مالک څه كم كان بين فراغهما من سهورهما ودخولهما في الصلاه د پښمنینا چې فارغ شو ابه منځ کې داخلي د منځ کې څومره فاصله وا قال كقدر ما يقرا الرجل 50 لکه سړی چې 50 آیتونه لري دمره باب طول الصلاة في قيام الليل منذ اقدول بقيام الليل کی امامنا و صاحبین وی ابراهیم نخعی ابو مجلس حسن بصری چې طول د قیام د افضل من کثرت السجود من کثرت الرکوع ځکه مسلم شریف کې مرضی جابر صاحب نه پښتنه شو جابر صاحب راوی او پیغمبر علیہ السلام نه پښتنه شو سئل رسول الله علیہ السلام اي صلاه افضل فقال طول القنوت او نو علماء جنا کثرت د سجود او د رکوع چې رکوع سجده ډیرو کې رکعاتونه لنډو کې دا افضل یا شافعي مذهب هذا زمون مستدل دی ګوره ابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال صليت مع النبي مبارک علیہ السلام ملګرتیا کې ما منځ کو ليله یوشپا فلم يزل قائما دی مبارک همیشه ولاړو حتى هممت تر دې چې ما قصد کو بامر سوء پيو بدکار دنه فهميږي چې مخالفت د نبی له سلام امر سوء دی ډېر بدکار دی
سورة نور کې مرাজি درش پیتن کې فلیحذر الذين يخالفون عن امره دغه مخالفت د امر دغه ډېر بد کار دی او مخدوی کې مې بد کار څه اراده کا قلنا ما هممت قال هممت ان اقعد واذر النبي اراده مې دوکه چې نور کینه مو دی یوازې پریدم دا غبد کار هاي 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 وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن ابي وائل عن حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام للتهجد مبارك بذكر التهجد منځ ته ودرېدو من الليل د شپې يشوس فاه بالسواق خلب مسواک سرا مبارک خلب مغلا مسواک د استعمالول بابون كيف صلاة الليل وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل صلاة الليل بسنگ مبارك عليه السلام بدشپي من سنگ کول ابي قال حدثنا اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي پختنه کو مبارك عليه السلام دا كيف صلاة الليل صلاة الليل بسنگ قال مثنى مسند الشافعي دليل عند امامنا سلورم کولیش فاذا خفت الصبح کله چې 70 یریدلې فاوتر بواحده نو دغه مخ کې مسند وتر وګرځو په انضمام د یو سره به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا ابو جمرة عن ابن عباس قال كان صلاة النبي ومنذ مبارك عليه السلام 13 ركعه ديار لسرکاتونه لس نفل بتحية الوضوء اتركات التهجد بركات الوتر يعني بالليل ابي قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسرائيل عن ابي حسن عن ابن ابي وصاب عن مسروق قال سالت عائشة عن صلاة رسول الله عليه السلام بالليل فقالت 7 وهم کړي دي نهم کړي یو لسم کړي سوا د رکعات الوسار نه سنت ابي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا حضرت عن القاسم بن محمد عن عائشة قال دا فرمای کان نبی مبارک علیہ السلام يصلي من الليل شپه منځ کولو دیار لس رکعتونه هغه کې وته مو 2 رکعات سر سنت ابو قیام النبی مبارک علیہ السلام درېدل او خوب دغه وما نسخ وقت منسوخ شو من قيام الليل وقوله تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه الى قول سبحا طويلا او دا قول علما لن تنسوه فتاب عليكم الى قول واستغفر الله ان الله غفور رحيم قال ابن عباس نشأ سمانا ان نشأة الليل کنا قام دا قیام توي نشأة الليل د شپې ردل دا وساسانه خبره نه نړۍ ګڼ کار دی نو قام معنی راځي حبشي او وطن موافق د قران کریم یعنی دا معنی د شپې قران کریم چې دا زړه او د دماغ او د جبه د ډېر موافق وي حضور قلبی وي فسړی فارغ البالي خط تصور حضور برابر دي او د ورځې کې کله دکان غم او کله نور غمونه او راځه ورپس دا موافقت د قران کریم د شد موافقتا لسمع وبصري وقلبي ليواتي ليوافق دا ورتبول مشاهدا بذاك وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد انه سمع انس يقول كان رسول الله مبارك عليه السلام يفطر من الشهر لم يشرب روجي كلا خوري عام میں شدید روجي مشنی یادی حتى نظرنا تدريج من بغمانك الله يسوع من هو جدي بدين بخير وجننيس اكل بروجوني وام مشت تدريج من بغمانك رجل لا يفتح من شيء دې بدی مش کې د سر روجنه ماتي د سبلان دې باندې وي وکانه لا يتشاو او ته به تا بدانه غختل ان تراه من الليل مسليه چې شپې دې وګوري چې مونږ کوي الا رايته مگر تا بلیدلې وي او نه متا اراده لرله چې وی ګوري ودا الا رايته من نایما تا بود کتره یعنی خو کوله مونږ کوله ابو سليمان ابو خالد الاحمر عن حميد باب عقد الشيطان على قافيه الراس اذا لم يصلي بالليل شیطان د سړي د سټ سره غوټه ورکي چې کله سړي د شپې تهجد نه کوي او ته لولوش خبر باندې پیګل لوکي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الراجي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان غدور على قافيه راس احدكم اغرست السر استاسو د یو کس اذا هو نائم شکل دی درو ثلاثه قدر غدور کوي يضرب او دی وهي ان كل عقده هر غټ سره دا خبره کوي عليك الليل طويل يغدش پرته د مړو دش فرق دش فين استيقظ قدر پس فذكر الله او ډایرک الله شروع ان حلت عقدتن يغت كلوش فان توضا قدسو ان حلت عقدتن بلم كلوش فان صلى قد منذ كرا پس ان حلت عقدتن برم كلوش فاصبح نشيطا طيب النفس
نبی سبا کی تازه او خوشحال نفس والی وإن لو کنا تهجدونه کی اصبح سبا کی خبیث النفس خبیث نفس والی ای هاي هاي کسلان سسپس نسیدو کو دسنه دا ابي قال حدثنا محمد بن هشام تك محمد وزن قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب عن النبي عليه السلام في رؤيا مبارك عليه السلام یو خوب کې خوب بتاله کتاب الجنائز کې راشي او بد خوب دی چې یو کس کتلو چې فرشتي ول سر پکانی مې د کولو دا قران کریم یاد کړو او د شپې تهجد منځ کې نه لوستو دا د سزا ده لکه راحت شي والی خدای دې ورته خیر پیښ کړي قال اما الذي هر چا کسو تم قاری ګا او تهجد کې نه یسلغ راسو چې مې د کول یو سر دغه پکانی فإنه ياخذ القرآن د قران کریم غسل فيرفضه د پریخو وينام عن الصلاه المكتوبه او د فرض منځنه به هم د کېدو لکه سار مسوتن چراواله دی ودی کې غوځه قیم از بیا دینه بچی ځه بابا نه زنامه کله چې سړی دی ولم يسلم مزدک د شپې بل شیطان فی ذنه شیطان او دغه کې د شي امتیاز کوي زموږ د مدرسې ټول طالبانو په غو کې دا او بي قال حدثنا مسدد قال اخبرنا ابو لهوس قال حدثنا منصور انا ابي وائل انا عبد الله قال ذكر عند النبي السلام قران یو سړی ذکر شو فقيل ما زال نائما يا رسول الله دو ټول شپو د فادش حتى اصبح چې سبب ما قام پانس د شپې مانځ فقال بال شیطان فی ذنی شیطان او تغو کې امتیاز کړي شیطان ګورې تیزونه نه چې امتیاز کوي خوراک هم کوي رامي او جما کې مشرکی کې ځانه چې بسم الله هي رہی ګور دې ارکار کې ځان ته ساتي باب دعا بس نه دي بس ته یا کارم